بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدهض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحبان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 100 وفي رواية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. دا باب پدی مسئلے کی ذکر شوی دی چې په تیر سبق کې خو موږ دا زده کړه چې مونځ په اول ټیم یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبریل علیه السلام پسې مونځ کړی نو جبریل علیه السلام ولا په اولني وخت د مانځه کې مونځ کړی په دویم ځل باندې بیا ولا جمع کړی نو په آخري وخت کې ورله کړی او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو تپوس کوونکي د تپوس په جواب کې هغه ته ووایي چې ته زموږ سره 2 ورځې مونځ وکړه نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونځ کاوه نو په اوله حصه کې مونځ وکړو کوم چې د مونځونو اولنی ټیمونه او په دویمه ورځ چې مونځ کاوه نو په آخرنۍ حصه د ټیم کې مونځ وکړو او بیا یې هغه ملګري ته ووایي چې د دې اولني وخت او د دې وروستني وخت په منځ کې چې کم ټیم دی په دې کې چې سړي په هر ټیم کې مونځ وکړو بس دقیق ټیم دی مثلا دا څومره احادیث چې موږ ولوستو یا په دې کې اوس وایو په هغې کې د سهار مونځ دا د چربانګ د ختمېدو نه وروسته چې کله بانګ وشي تیاری د هغې وخت نه شروع شي د نور د سور کېدو پورې د نور د شفق د سور کېدو پورې چې نور راخېږي د هغه ټیم پورې مونځ دا ټیم دی البته چې کله نور سړي که ووایي بیا به مونځ ځکه نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان په دغه ټیم کې ځان دوکه کوي د نور مخې ته ولاړ وي دا خلک ما ته سجدې کوي په دغه ټیم کې به مونځ نه کوي نو دغه د سهار ټیم شو بیا د ماسپښین ټیم هم ووایو چې کله نور د خپل ځای نه وړقي او سوری شروع شي سوری شروع شي د بل طرف ته د هغې ټیم نه مونځ شروع شي د ماسپښین او عین د هغه خپل سوری چې د سوا د سوري د زوال نه د سړي دوچندې ته ورسي د هغه ټیم پورې دا د مونځ ټیم دی چې بیا او بیا د مازدیګر د مونځ ټیم د اول وخت نه شروع وکړه چې ماسپښین ختم شي مازدیګر شروع شي او د نور د لږ ساعت د پریوتو د ډوبېدو نه مخکې د دغه ټیم پورې دا ټیم دی په دې کې چې په کم ټیم کې مونځ وشو نو دا یې وکړه او د ماښام هغه چې دی نو هغه د نور د پریوتو نه والا د شفق یعنی د اسمان د کنارو نه د دې سوروالي نه وروسته د سپینوالي د ختمېدو پورې دغه ټیم دی او د ماسخوتن مونځ بیا د هغې ټیم شروع دی د ماښام د ختمېدو نه والا د شپې د 2 حصې تېرې شي 1 حصه پاتې شي دغو نه ټیمه پورې د ماسخوتن مونځ کېږي خو په دې ننني سبق کې موږ اوس دا مسله زده کوو چې په دې کې ښه کم یو دی چې سړی په کم ټیم کې مونځ وکړي نو ښه دی
نو تقریبا د علماء اتفاق دی چې چونکه په هر نیکه عمل کې اولواله پکار دی نو په اولنی وخت د منځ کې منځ پکار دی چې سړی وکړي. مثلا د سحر منځ په تیاره کې، د ماسپښین منځ په اول ټیم کې، د مازدیګر منځ په اول ټیم کې، د ماښام منځ په اول ټیم کې او د ماسخوتن منځ په اول ټیم کې. دا د حدیث ظاهری الفاظ شو. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مشهور مسلک دا دی چې بعضې وختونه داسې دي چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رستوالی خوښ کړی دی، نو په هغه ټیمونو کې به بیا رستوالی ښیي. هغې کې به بهتري چې سړی په هغه ټیمونو کې لمونځ وکړي. مثلا کم ټیمونه دي په هغې کې یو د ماسخوتن لمونځ دی. د ماسخوتن لمونځ ناوخته کول پکار دي، ناوخته بهتر دی. دغه شانې چې کله جمع نو په هغه ټیم کې په وړی نو په هغه ټیم کې د سحر په مانځه کې خلک کمی، نو په دې وجه باندې په داسې ټیم کې مونځ پکار دی چې هغې ته خلک راورسي. نو اسپرو فی الفجر فانه اعظم للاجر. هغه وایي د سحر دا مونځ چې دی دا لږ ناوخته ټیم کې کوي چې خلک ورته راورسي. خود یو بل حدیث کې یو صاحب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د ماسخوتن مونځ کوو، ملګری ته تپوس کې د ماسخوتن مونځ به څه ټیم کوو، نو یې رابلو چې کسان به کم وو جو لږ به ایثار شو، او چې کسان به ډېر وو چې د وخت استوې په ټیم په دغه باندې به یې وکړو، په اول وخت کې به یې وکړو. او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې ناوخته کړی دی، د ماسخوتن ناوخته کړی دی، حتی دا چې داسې ټیم ته رسېدلی چې د خلکو دا فکر راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونځ هېر شي. نو بیا راووتو، بیا ورته وویل لکه ستاسو به دا خیال و چې ګنې زما نه مونځ هېر شوی رانه نه دی، خو دا مې درته نن ښودو چې د ماسخوتن د مونځ ټیم دا ټیم دی، ناوخته دی، خو دا مونږ چې د وخته کوو دا ستاسو د وجې نه کوو، نور ټیم یې دا دی. دغه شانې په اوړي کې د ماسپښین په اول ټیم کې ډېره زیاته ګرمي، نو په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بله وینا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو هغه نقل کړې ده. هغه دا چې دا راغلي دي په حدیث کې چې په اوړي کې ابریدو لږ یخوالی وکړي، نو یخوالی چې مونځ وروسته شي نو یخوالی جوړېږي، غرمې طرف ته خو ګرمي سخته. نو په دې وجه باندې په دې باندې بحث او په دې باندې جګړو ته ضرورت نه چې سړی د یو بل سره په دې بحث وکړي چې مونځ دا دی او مونځ دا ټیم دی. د دواړو په منځ کې چې کم ټیم دی بس دغه ټول ټیم د مونځ دی، په دغه کې مونځ کوئ. زمونږ بعضې کم خلک چې نو هغه په دې باندې ډېر بحثونه کوي، یو بل ورباندې چیړي چې یاره په اول ټیم کې مونځ پکار دی که په آخر ټیم کې پکار دی. نو د ټولو علماو دا اتفاق دی چې مونځ په اول ټیم کې پکار دی، په دې کې بهتر دی، بهتر په اول ټیم کې دی. خو کېږي د څه ټیم پورې؟ د هغه ټیم پورې په کم ټیم کې چې د هغې ټیم ختم شوی دی په دې منځ کې. حتی دا ابو ذر د حدیث کې د باب کې یو حدیث ذکر دی. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه ناست وم، نو ما ته وویل ابو ذره یو دور به داسې راشي چې دا خلک به مونځونه نه کوي سم به ناسي، خو چې نه کوي نو دا به حکمرانان یې زورور پي. نو چې زورور یو مونځ ناوخته کوي نو خیال دی ته به څه چل کوې، ته به څه چل کوې. داسې خلک به راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل داسې خلک به راشي چې مونځونه به ناوخته کوي، ناست به یې ورېږه چې نور راوخېږي، ورېږه چې نور پرېوځي، ورېږه لا وخت شته. ځان ته سړی وګوري واقعي، خو د ځان دپاره خو هر سړی داسې دی چې وایي دا ورېږه وخت شته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وایي حکمرانان به داسې راشي چې هغوی به مونځ په زور ناوخته کوي، ځکه چې مشر یې SHO صاحب وي، DCO صاحب وي، وزیر صاحب وي، او هغه راځي مانځلو، د هغه نه مخکې خو مولي صاحب نشي ودرېدی، که ودرېږي بیا یې د نوکرۍ نه ماته یې ټرانسفر کوي. نو یاره خدا او که فرض که د حکمران په دغه معمولي خبرو کې مخالفت کوي نو بیا خو به یو شر به برپا کېږي. نو ابو ذر ورته فورا وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې حکمرانان راشي چې مونځ ناوخته کوي، د مونځ
نو بیا به څه چل کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بیا داسې کوه ځان له په خپل ټیم مونځ وکړه، خپل ټیم مونځ وکړه، او چې هغه راووتو هغه بیا جمع کوله او ته وې بیا یې پسې وکړه. دا وروستنی به دې نفل شي او غلنی به دې په وخت باندې لمونځ شي. نو چې په وخت دې مونځ وکړو نو دوه فایدې دې حاصل کړې، اگر چې ځان له دې کړی جمع دې نه ده کړې، ځان له دې وکړو. ګوره بعضې خلک ویره جي جمع ده، نو جمع ده خو چې جمع داسې حد ته رسوي چې بیا د ادا کولو نه وځي، نو ځان له په خپل ټیم باندې مونځ وکړه او بیا چې کله هغه راووتو بیا جمع کوله بیا ورسره ودرېږه. دا وروستني دپاره د نفلو نیت وتړه. په دې وجه زمونږ په دې جومات کې خصوصا دا څیز ډېر نیپ راشي نو چې کله ځان لمونځ کوي نو دا تپوس نه کوي چې جمع شوې که نه ده شوې، خو ډېر خوشحاله وي ځکه خیري خلک ناست دي نه دي خبر در ښکته پورته چې خپل لمونځ وکړي نیغ روان شي. دغه شانې احمد راشي بل راشي بل راشي نو نیغ روان شي، دا تپوس د بل نه کوي چې هلکه ته څه ته ناست نیغ روان شي. نو بیا ورته ته وایې لکه جمع کوو که نه؟ وایي ما خو لمونځ وکړو. نو ولې کوو؟ اوس ستا پلار به هم نه دي، پلار به دې هم ناست وي او ته به هم ناست وي. اوس بیا په دویم ځل کې چې جمع ودرېده په دویم ځل کې چې په دویم ځل کې نو ما خو یو ځل کړی نو دا اولنی دی مونځ شو دا دویم دی نفل شو. نو دا مسله پکې یاده کوي چې دا به چېرته هم نه وایي چې ما خو جي مونځ وکړو، مونځ دې وکړو جمع ودرېده بیا پسې ودرېږه، بیا پسې ودرېږه دا وروستنی دی نفل شو، اولنی دی مونځ په خپل ټایم باندې شو. دواړه فضیلتونه دې حاصل کړه، جمع دې هم وکړه او په وخت دې مونځ هم وکړه. عن سیار ابن سلامه، د سیار بن سلامه نه روایت دی، قال دی وی زه او زما پلار دخلت انا و ابي على ابي برده الاسلمي، زه او زما پلار دواړه د ابو برده اسلمي خواله لاړو. نو فقال له ابي، هغه نه زما پلار تپوس ویل کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی المکتوبه، پیغمبر علیه السلام به فرض منځونه څنګه کول؟ نفل منځونه خو چې سړی څه ټایم کوي خو د فرض منځونه په کم ټایمونو کې کول؟ فقال نو هغه ورته وی کان یصلی الهجیره، هغه به د غرمې دا مونځ کاو. کم غرمه؟ التي تدعونها الاولى، د کم ته چې تاسو اولنی مونځ وایئ نه د ماسپښین مونځ، دا مونځ به یې کاو حین تذهب الشمس، کله چې به د انور د خپل ځای نه وخوځېدو یعنې زوال به ختم شو. ویصلی العصر، او د مازدیګر مونځ به یې کاو په داسې ټیم کې ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه، او د مازدیګر مونځ به په داسې ټیم کې کاو چې موږ به په مدینې کې مونځ وکړو نو لا بړو د مدینې اخر سر ته به ورسېدو، مثلا مسجد قباء علاقې ته به ورسېدو، عوالي ته به ورسېدو، او دا ځای نه به بېرته بیا رالو او بیا به ملا ماښام شوی نه و، بیا به ملا ماښام شوی نه و. ورپسې بل حدیث کې د هغې مقدار را دي 3 او 4 درې یا څلور فرسخ، یعنی درې یا څلور میله، درې څلور میله مزل به مو وکړو. مثلا د بلانپټ نه سړی را روان ښه په چکر باندې او هغه تنګي ته ورسي، ځکه د ملیخېلې د دغه پورې د غونډې پورې یو میل دی، د غونډې نه پورته بیا د ملیخېلې پورې بل میل دی، 2 شو، او بیا د تنګي پورې 2 میلونه 4 شو، نو 5 میل مټه ووایه، د مټې جومات ووایه. د مټې جومات پورې سړی لاړ شي او بېرته بلانپټ ته ورسي، بس دقونه کې چې څونه ټایم لګي نو دا تقریبا 1.5 غنټه 2 غنټې لګي په دې باندې. نو دغونه چکر به موږ وو بېرته به رالو. یو بل حدیث کې راځي، بل یو واقع کې راځي چې هغه صحابي وایي چې موږ به لاړو، دونه ټایم به اخیستو چې لا بړو، هلته کې به اوښه حلاله کړه، به م لس ځای کړه، د هغه لس ځای نه به م ځان له پخم کړه او بېرته به را روانو، بیا به ماښام نه و ختم شي، ماښام به نه و لګېدلی. خو دا چې د انور په شان شاه حسین په شان پخلي والده خو رساره چې باندې کې د مقام پورې پخېږي نه، نو دا هغه څوک یادوي چې د پخلي ماهران یې هغه د دغه لرې کوونکي مې خاص خلک یې، نو هغه په منټونو کې کټ کولو هم کوي او پخولو هم کوي. ښه دي. نو هغه وایي چې موږ به د مازدیګر مونځ په داسې ټایم کې کوو. والشمس حیة، نور به اوچت ولاړو. ونسیت ما قال فی المغرب، البته ماښام رانه هېر دی چې د ماښام متعلق پیغمبر علیه السلام څه وویل. وکان یستحب ان یؤخر العشاء، او دا ابو برده ورته وویل رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسخوتن مونځ ناوخته کاوه. کم ماسخوتن؟ وایي التي تدعونها العتمه، هغه چې را تاسو ورته شومه وایه. وکان یکره النوم، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې
د دې دواړو په منځ کې د دې منځونو په منځ کې به خوب ډېر بد ګڼو شته پکې داسې کانګړاګان او چوپړ خلک هغوی بس خو چې کټو ته میلاویږي ډډه وایي نو کان یکره النوم قبلها رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماښام د مانځه نه وروسته د ماسخوتن د مانځه پورې خوب ډېر بد ګڼو چې په دې دوران کې څوک خوب کوي والحدیث بعدها او چې د ماسخوتن لمونځ وکړي وی راځه ګپ لګو دا به پیغمبر علیه السلام ډېر بد لګېده ماسخوتن مانځه نه وروسته فیسبوکونه کول ماسخوتن مانځه نه وروسته یو بل ته قصې کول محفلونه سجا وهل دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بد ګڼو بس چې مونځ دې وکړو فورا سمله دوه پیدې به وشي یو پیدا به دا وشي چې په اودس کې به وده شي نو چې په اودس کې وده شي نو دا اذکار به په اوداسه باندې اودس په حالت کې وکړي نو چې کوم سړی په اودس کې وده شي د هغې متعلق بل حدیث کې راځي چې دی ټوله شپه په عبادت کې ورله حساب او چې ته لاړ شي چرس وڅکې نسوار وکړې دغه شانې سندرې واورې کریم بورډې وکړې تاشونه وکړې فیسبوکونه وکړې وغاپې او بیا وده شي نو بیا به خدای خبر چې د شپې به ته څه کوې ټوله شپه خو به سړی په خوب کې مغاپي نو یکره النوم قبلها والحدیث بعدها رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسخوتن د مانځه نه مخکې وده کېدل دا به هم ډېر بد ګڼل والحدیث بعدها او د ماسخوتن د مانځه نه وروسته خبرې به هم ډېر بدې ګڼلې وکان ینفتل من صلات الغدات او د سحر مونځ چې به یې وکړو نو کور ته به راتو چې کور ته راتو نو څنګه به راتو حین یعرف الرجل جلیسه په داسې ټایم کې به بېرته را روانو چې ایله به سړي په خپل کمره کې چې ورسره څوک به پروت و پېژندو به چې دا پلانی دی یعنې په تیاره کې به راتو داسې تیاره به وه چې په هغې کې به د سړي مخ ښکارېدو یعنې مکمل په رڼا شوی هم نه او مکمل تیاره به هم نه ویقرأ بالستین الی المئه او د شپېتو نه واله د سلو آیتونو پورې تلاوت به هم وکړو وفي روایت په یو بل روایت کې دا حدیث داسې نقل دی چې لا یبالي بتاخیر العشاء الى ثلث الليل پیغمبر علیه السلام به په دې پروا نه لرله چې د ماسخوتن لمونځ د چربانګه پورې وغځوي ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها او د ماسخوتن لمانځه نه مخکې به یې خبرې هم نه خوښولې او خوب هم نه خوښو او وروسته به یې خبرې هم نه خوښولې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين